امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. رازق او رزق ورکون کې الله ده. چې کوم رزق چاته څنګه لیکلی وي الله یې هغې ته رسوي. چونکې دنیا دارالاسباب ده، سبب او ذریعه وسیله به خامخا استعمالوي، خو لیکن دومره به نه مشغولیږي پکې چې تا نه دین پاته شي او د دین فرایض و واجبات او خوف آخرت او خوف خدا پاتې شي. وای یو ځل یو عالم جمعې په ورځ باندې په خپل بیان کې دا مسله چیر کړه چې چا چې قسم رزق وي آبادت ته ضرور رسیږي، او په هغې باندې د قرآن پاک آیاتونه او احادیث مبارکه هغې دلایل پیش کړل. یو دیهاتی باندېچی انپړ نوجوان وویله چې زه د دا ازمایم چې زه کله خوراک نه کوم نو ما ته به رزق څنګه رسیږي، لہذا د خوراک څښاک نه هړتال وکړو. مور د دې پاره بریانی جوړه کړه او ورته ویله چې بچی دا وخوره. ده ورته وویله چې زه نه خورم. مور ډېر سمجاو کړه، لیکن دی سمجاو یې کړ، لیکن دی دې خبرې باندې آماده کېده نه منلی نه. غرمې وخت شو، مور خو مور وي، منت او سماجت یې کاوه. نو چې د کله وکتل چې مور په ما باندې زیات زور اچوي، نو هغه نه ځینه پورته شه او کلی نه بهر یې څو بوټي وه، هغو بوټو لاندې کېناسته. مور غریبه د پسې ناشته یوړله او هلته ورسېدله. ورته ویله بچی څه وخوره. ده ورته ویله چې مورې ما مجبورومه، زه خوراک نه کوم. بهر حال مور چونکې واپس لاړه، کور کارونه و، خوراک یې هلته پرېښوده او کور ته واپس شو. نو دلته د خواته دا خوراک پروت و، د هغې نه خوشبويي هم تله. زړه خو یې غوښته چې ویې خورم، نو دې له وجې نه دی هلته نه اوچت شو، لږ لرې لاړه او هلته وده شو چې ما ته د خوراک هغه خوشبويي هم نه راځي. غرمې ټیم چې کله ګرمي سخته شوه، خلک کورونو ته لاړل، نو د هغې علاقې غله چې دا هغه د دې بوټو سوري لاندې کېناستل او منصوبه یې جوړوله چې غلا به څنګه کړو. چې کله هلته دوی ته د خوراک خوشبويي چې کوم دا ورغله، هغې ویله دا خو ډېره مزیداره کانه ده. روای خستله هغه برتنې، هغې غلو چې کوم لوی و هغه سمجدار ویله چې دا خوره ما، داسې نه وي چې چا زهر پکې ملاو کړی وي او موږ دپاره د هلاکت او د نقصان سبب جوړ شي. بهر حال ملګرو ورته ویله چې دلته څوک ورسره ملاویلی شي، څوک خو شته نه. خو مشر ورته ویله چې تاسو اخوا دې خوا وګورو، کیدای شي دلته څوک وي. چې کله یې وکاته نو دلته یو سیټ ته یو کس وده و، نو وینې وی او ورته ویله چې مکاري او دوکه کوي، ځه موږ سره. ورته ویله دا وخوره. ده نه خوړل. نو دوی ته پوخ یقین وشو چې ده به خامخا څه میلاو کړي وي. بهر حال ده انکار کاوه، هغه ورته ویله ویې خوره. نو هغو کیړۍ پسې روباسلې او وهل یې شروع کړل چې ښه یې ووایه او پیټایي یې وکړه، خو ده خوراک نه کاوه. د غلو سردار ورته ویله چې زبردستي سره یې په خولې کې ورننه کړو. اوس
یو یې خلق ولاو کړه بل زبردستی ګله په خولې کې ورننه کړه او درې مې چې کومه په سر وایي چې کله هغه ګله ننه کړه وی خوړله نو ده ورته ویله چې تاسو زه څونه ووالم دا کافي ده په خدای دې پاره نور ماته څه مه وایه هغو پرېښوده او ورته ویې ویله چې ګوره دې کې زهر نه دي په تسلي سره خورئ تاسو دا مسله پیښ شوې وه نو ما ویله دا رزق په ما ته څنګه رسېږي چې زه خورم نه نو ما ته به څنګه راځي به هر حال الله تعالی چې کوم رزق چاته لیکلی هغه به خامخا رسېږي الله تبارک و تعالی د هر چا په رزق کې برکت واچوي او حلال رزق ته نصیب کړي الله